بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، زه تاسو سره نن د مانځه متعلق یو څو اهم مسایل هغه شیر کوم. کوم مسایل چې اکثر خلکو ته درپېښ کیږي او د هغې د وجې نه هغوی پریشان وي. او بل اهمه خبره دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو سړي عمر به 80 کاله وي او د هغه نه به یو مونځ هم نه وي قبول شوی. صحابو تپوس وکړه د الله رسول دا به څنګه کار وي چې سړي عمر 80 کاله دی او د هغه نه یو مونځ هم نه دی قبول شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله انسان مانځه ته ودرېږي، کله به د رکوع ټیک نه وي، کله به د سجده ټیک نه وي، کله به د مطلب د مانځه د نور اهم مسایلو نه به د خبر نه وي، په هغه وجه به د مونځ فاسد کی، مونځ به خراب شوی وي او د خیال او ګمان دا دی چې ما مونځ صحیح کړی دی، حالانکه مونځ د هغه نه قبول شوی نه دی. په هغه اهم مسلو کې مسله د مانځه ده، د رکعتونو ده، چې د څنګه جمعه ته داخل شو، امام په رکوع کې دی، د منډه وهله چې ځان امام ته ورسوي، خو امام ته پاڅېده. په دې صورت کې د تکبیر الله په روانه ووي یا تکبیر الله کته په رکوع کې وي. او تکبیر الله لپاره شرط دا دی چې دا بالکل په ولاړه باندې ویل کېږي، په ټیټه ملا باندې چې رکوع طرف ته مایل وي یا په رکوع کې ویل د تکبیر الله دا ټیک نه دي. تکبیر الله فرض دی او تکبیر الله لپاره شرط دا دی چې دا بالکل په سیده ملا ویل کېږي، دا په ټیټه ملا باندې او یا په رکوع کې دا نه ویل کېږي. ځکه که بالفرض د په روانه وي یا کته په رکوع کې وي نو د مونځ اونو شو، د امام پسې اسې کته بل کېږي او مونځ ته نه ادا نه دی. ولی د تکبیر الله شرط چې کوم دی هغه د نه دی پوره کړی، په دې وجه د مونځ ټیک نه دی. بل اهم مسله دا ده چې کله یو سړی د امام سره مانځه کې شریک کېږي، دی به د رکعت د نه چې کوم فوت شو دا به څنګه رسي. یو صورت خدا دی چې دنه د په قلل لارو د امام په داسې حالت کې وموندو چې هغه په رکوع کې امام د رکوع نه پاسېدل نه دی، د امام سره په رکوع کې شامل شو، د سبحان ربی العظیم اگر چې د یو پیروي خو د نه مونځ ټیک شو. که بالفرض بل صورت دا دی که بالفرض د امام سره شامل شو په رکوع کې او امام ورو حرکت شروع کړل بره پاسي، اگر چې سمع الله لمن حمده هغه نه دی ویلې، ورو حرکت شروع کړی دی، د چې څنګه لال په منډه باندې ګوري چې امام الله کې زمانه پاسي نو فورا د رکوع ته کته شو، زر زر سبحان ربی الاعلى 15 پیروي. په دې صورت کې د رکعت ادا نه شو. اگر چې د لس پیری ولی اونوي خو چې کله امام حرکت د رکوع نه شروع کړل ته د رکعت فوت شو، دی به د دې رکعت قضا په اخره کې راګرځي او دغه رکعت به نه حسابي. نو محترم ناظرین، ته دې خبرو موږ ډیر زیات احتیاط کوو، داسې نه چې جمعات ته د رکعت په لالچ کې موږ الته کې مخې ته ورشو او خیال دا وکړو چې زه مانه د رکعت فوت نشي، او څنګه چې الته کې دی ورسېدو یا مطلب دی په جمعات کې دی منډه ووهي، د منډې د وجې دی ارتاو شي. ځکه په جمعات کې منډه وهل یا رکعت له ځان رسول دا مکروه دي. رکعت خیر فوت چې هغه وروستون کېږي که نه، لازمه خو نه ده چې د رکعت په دغه وخت کې خامخه وکړي. خیر دی رکعت د نه فوت شو، د دغه رکعت وروسته وکړي، خو چې د تکبیر الله په سیده ملا سره ووایي. بس اوقات خلک چیر وکړي چې ډېره په تعدي کې مخې ته ورشي ډایرکټ کته شي او دوه تکبیر وي، الله اکبر الله اکبر. نو دا دویم تکبیر د رکوع تکبیر چې دا سنت دی، که دا اونه شو خیر دی، څه خبره نشته دی. خو تکبیر اوله تکبیر تحریمه چې ورته موږ ویو وګونو چې لاس وړی کېږي، دغه تکبیر تحریمه دا فرض دی او د دې لپاره شرط دا دی چې دا به یو سړی بالکل په سیده ملا باندې وي، رکوع طرف ته چې مایل وي یا په رکوع کې ویل دا ټیک نه دي، د نه مونځ دا نه ادا کېږي.